أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دا سورة بقرة دا آيات يوصل څوارلسم دی. دا په دې باره کې د نبی علیه السلام په وخت کې هم مشرکانو مومنان د ماجتو څخه خاص کر د مسجد الحرام څخه د بیت الله څخه منع کول، نن سبا هغه رقم د هغه مشرکانو د هغه کافرانو عمل نن سبا هغه چې ځان ته مومنان وایي، مسلمانان وایي، هغو نن مسجد توحید ته تالی راچولی وی چې په دې کې د الله ذکر نه وشي، د الله کتاب یې بند کړی دی، اذان یې بند کړی دی. دا د هغه مسلمانانو برای نام مسلک پرست سودیم که چیرې دی واقعي مسلمانان وای، دی به د ما سره کښېنستلي وای، دی جزما بی دینی را ثابت کی، دی جزما شرک را ثابت کی، دی جزما مرتدوالی را ثابت کی. زد دی دا ثابتوالی سم چې ډاکټر مسعود الدین عثمانی لیکلی دی چې هر یهودی اور نصرانی چې پر ده باندې مرګ راځي دی به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي. دا د نن سبا چې کوم امیر ځان ته وایي عبدالله، دا د الله د دین دشمن دی، دا د الله د کتاب دشمن دی، دا د مسجد توحید دشمن دی. په دې کې د الله کتاب بیان دی هغه بند کړي، په دې کې اذان بند کړي، په دې کې المنځ بند کړي. آیا دا د مسلمان کار دی؟ دی د ماخستن د لمانځه سره دا د قیام اللیل منځ کوي، دا بدعت کار دی. ورښځې ته پر یوه ځای باندې طلاقونه درې ورکوي، دا بدعت کار دی. په خپله ظالمان دي، په خپله د الله د دین دشمنان دي، د قرآن مجید دشمنان دي. دا به په دې مسجد کې نه بیانوي، اذان به نه کوي، لمونځ به نه ورکوي، د اختر لمونځ به نه کوي. آیا دا د مسلمان کار دی؟ الله په خپل کتاب کې دا رقم حکم کړی دی، ومن اظلم، څوک دی لوی ظالم، ممن تر هغه چا منع چې دی منع کوي مسلمانان د مسلک پرست څخه، د مذهب څخه بیزاره خلک دی منع کوي مساجد الله، د مسجدو د الله څخه ان یذکر چې یاد سي فیا په دې مسجد کې اسمه نوم د الله. اذان یې بند کړی دی، د الله کتاب یې بند کړی دی، او لمونځ یې بند کړی دی، و مسجد ته کلپانو راچولی دي. وسعی دی کوشش کی دغه برای نام مسلمانان چې ځان ته وایي فی خرابها، په خرابېدلو د اسلام، اولئک دغه خلک چې ما کان لهم نه دي حق و دوی ته، چې دوی په خپله بدعتیان دي، دی په خپله د الله د دین دشمنان دي. ان يدخلها چې دی
داخل سی و مسجد توحید تا یا و مسجد د مسلمانانو ته الا خائفین مگر په داسې حال کې دی داخلېږي چې دی بیریدونکی د الله څخه هغه وخت به دی داخلېږي چې دی د الله و دین ته غاړه کښېږدي مسلمان سي بدعت پرېږدي لهم د دې لپاره فی دنیا په دې دنیا کې خزي او رسوایي ده ولهم د دې لپاره فی الآخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی غټ زما ورونو د الله څخه وویریږئ ځان ته مسلمانان وایاست دا کار په دې کې ستا کیپټن صاحب هم دا کړي دي چې هر یهودي هر نصراني چې دی مرداري په دا وخت کې به دی پر عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي دا د الله د کتاب او غلطه معنا کړې ده دویم دا د نن سبا موجوده برای نام مسلمانان چې ځان ته وایي د الله د قرآن سره ټکر دغه شل رکعاته یا اته رکعاته چې دا د شپې لمونځ دي دا د ماخستن د لمانځه سره نه د الله حکم شته نه د نبي حکم شته نه صحابو کړی دي نه د صحابو بعد کې چا کړی دي دا بدعت کار دی و ښځې ته یو دوه درې ورکو دا د الله د حکم خلاف کار دی سنت کار دا دی د الله امر دا دی چې سړی خپله ښځه ایله کوي هغه ته به یې وار او نصیحت کوي بیا به بستره ور جلا کوي بیا به یې څټه کوي که په دې نسو سم ثالثان به سره کښېنوي خو په هغه هم نسو سم بیا به یا خلزین اخی یا به دی ایله کوي بیا چې کله حیض ورغی د حیض بعد کې به دی بیا یو طلاق ورکوي بل حیض کې بل طلاق بل کې بل ورکوي دا دی په بدعت اخته دي ځان ته دی مسلمانان وایي که واقعي دي مسلمانان دي دي ان يدخلوها الى الخائفین دي که چیرې ماجه ته ننوځي په داسې حال کې چې د الله حکم ته غاړه ایښوونکي او دی د الله څخه ویریدونکي دي خواست کوو مسجد اورانوي نه مسجد او نه بندوي د اذان څخه د الله د کتاب څخه دغه جماعت دا چې نن سبا د دې امیر عبدالله دی د هغو دغه آیات د دې مصداق دی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وای هغه کسان چې کافران دي وای ما اورئ دا قرآن ما بیانوئ دا قرآن د الله په مسجدو کې لہذا دا قرآن لہذا القرآن دا قرآن والغو شور جوړ کړي فی په دې وخت د وحیلو د الله د قرآن لعلکم شاید تاسو تغلبون تاسو غالب شئ مکه د الله نه ویریږه دا دنیا عرضي ده هغه مؤمن چې د الله کتاب د الله په مسجد کې په بیت الله کې د الله په مسجدو کې د الله قرآن بیانوي اذان کوي او د الله کتاب بیانوي او د شرک خلاف دی د بدعت خلاف دی زه خپله شکر یم مسلمان یم الله په خپل کتاب کې بیان کړي واطیعوا الله واطیعوا رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين الله زما خبر ومني ما د نبی خبر ومني د الله کتاب دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی د دې دوه څوک مخ اړوي فان الله لا يحب الكافرين الله زمينه کوم داخل مستغه کافران شکر مسلمان یم د الله پر قرآن می ایمان دی او د نبی پر حدیث می ایمان دی هغه حدیث نه منم چې د الله د قرآن د الله د دین د الله بیزتی کوي او د نبی بیزتی پکې د صحابو د کوي او د امهات المؤمنین بیزتی کوي دا موږ نه منو نه مې دا عقیده ده د الله قرآن منم د نبی پر لار روان یم شکر یم مسلمان یم د هر مسلک څخه بایکاټ یم صرف د الله قرآن منم او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث منم پر دا زما ایمان دی چې مې څوک وژني چې مې هر څه کوي دا جومات کې به زه لمونځ کوم د دې مسجد څخه ما د چا پلار نیسي نه پسې اخیستلی نه بندولی په دې کې به زما جنازه پورته کېږي بیا به ما خلک بندوي
خواست کوم بار بار کوم د دې مسجد څخه دا توحید مسجد د مسلمانانو حق دی د هغه مسلمانان چې د هر څه څخه پاک وي د کوپر شرک بدعت او د منافقت څخه پاک وي دا د هغو حق دی دا د بدعتیانو د مشرکانو حق نشته په دې کې خواست کوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك